حسنه ژوند خوږ دی دعا ځکه د ژوند کومه کامراني غواړمه هیله د پاک سبحان لرمه رحمان رحیم زه یم عظمت جان تاسو ګورئ اباسین ټي وي راغلی یم د حسن خان جیوان صاحب خواله کوم چې د پښتو شعر و ادب سره تعلق ساتي نو د هغه سره به د هغه د ژوند په حواله باندې هم خبرې کوو یو غزل به ترې ګاډ او د اباسین ټي وي به شوی ده ستخیو دا زړه مې لاړو خلاص په خلاص شو دا زړه مې لاړو خلاص په خلاص شو او دا خلاص په خلاص زړګی به تور لاد ته وړمه حسن صاحب ټول نړومبی خو ته خپل پروګرام کې هرکلي ویمه ډیره مننه اعظمتجان صاحب تل ښاد او آباد اوسئ چې په دې دونه لنډ تنګ وخت کې تاسو د خپل قیمتي وخت وباسو او دلته زموږ دې جونګړې ته راغلی نو ډیره مننه خو دا راته ووایه چې د شعر و ادب سیټ ته څنګه راغلی دا خیال مو څنګه راغی شعر و ادب طرف ته خو ما ته په خپله هم پته نشته چې زه څنګه راغلمه خو ډېر وړوکی وم ما تقریبا چې ما په شپږم جماعت کې سبق وی او دا یو شعر مې جوړ کړی و چې یاره مزل مې د منزل د مزلونو نه پناه دی منزل مې د مزل د منزلونو نه پناه دی خو دا خبره منم چې په نن پسې سبا دی نو دا زما اولنی یو شعر و بیا د شاعرانو سره ناسته پاسته ریاض احمد حیران چې کوم دی هغه زموږ استاذ دی بیا مې د هغه له څه زده کړه کړې وه لیکل دي چې لیکل خو مې تقریبا چې درې څلور ډایرانې لیکلي دي خو لا کتابي شکل مو حسن صاحب شاعري خو مې ستاسو ډېره کتې ده خو ستا یو غزل و خصوصا زه په هغه غزل پسې راغلی یم چې یو څو شعرونه دي چې ما لیکل او ما جړل دغه غزل به د کتونکو سره هم شریکوي صحیح ده مننه هغه داسې دی عظمتجان صاحب چې یو څو شعرونه دي چې ما لیکلي ما جړوي یو څو شعرونه دي چې ما لیکلي ما جړوي یو څو شعرونه دي چې ما لیکلي ما جړوي دغه شعرونه مې د ورځې خامخا جړوي او زما غمونه دومره ډېر دي چې څه حد یې نشته زما غمونه دومره ډېر دي چې څه حد یې نشته دومره غمونو کې یو څو مې په رښتیا جړوي او دغه سړی راته ظالم یا ډېر قمقل ښکاري دغه سړی راته ظالم یا ډېر قمقل ښکاري دی خپله مور د چا دپاره په جړا جړوي او زما د خور عزت یې راکړه لالا نوره ستا شوه زما د خور عزت یې راکړه لالا نوره ستا شوه زما د کونډ خور سلګۍ مې هر بېګا جړوي او اسنه زه چې کله خوب وینمه تا وینمه اسنه زه چې کله خوب وینمه تا وینمه یو څو سړي ستا په سر راج کوي او تا جړوي زبردست دا مو ډېر خوښ شوی مې مننه نور نوي تازه څه لیکلي یو غزل به در سره شریک کړم چې زه هم انسان یم په زړه کې سارمان لرمه زه هم انسان یم په زړه کې سارمان لرم او څوک مې احساس نه لولي نم ځکه چشمان لرمه او زما د ژوند نه د محفلو قصې مه جوړوه زما د ژوند نه د محفلو قصې مه جوړوه بې څوکه نه یم درانه درانه دوستان لرمه او په مونږه څه تېر شوي څه تېرېږي څه خبرې په مونږه څه تېر شوي څه تېرېږي څه خبرې چې په خپل زړه کې ګیله څومره د انسان لرمه او چې په پردی کچه کوټه کې ورځې شپې تېروم چې په پردی کچه کوټه کې ورځې شپې تېروم غواړم خپله کوټګۍ دغه ارمان لرمه او اسنه ژوند خوږ دی دعا ځکه د ژوند کومه کامراني غواړم ایله د پاک سبحان لرمه حسن صاحب هغه کوم غزل دی چې تاسو ویلی او ستاسو ډېر زیات خوښ دی خپل لیکلی خو خپل ټول شعرونه خوښ دي او خواږه دي که نه زړه زیات درد په کوم یو کې دی خو کتونکي چې کوم دی هغه زما دا غزل ډېر زیات خوښوي یو عبیدالرحمن صاحب چې کوم دی هغه په خپل اواز باندې دا کمپوز کړی وم نو غزل داسې دی چې د غریبۍ په خاموشۍ مې جړل د غریبۍ په خاموشۍ مې جړل د غره د سر په غرسنۍ مې جړل او څه زما خپله ناچاري و افسوس څه زما خپله ناچاري و افسوس په ټوک ډوډۍ د لیونۍ مې جړل یو ورځ هغې په خپل وړه خوله وویل
ورځ هغې په خپل وړه خوله وویل مړه بېګا ستا په شړۍ مې جړل او ایران ایران د ناچارۍ په غېږ کې ایران ایران د ناچارۍ په غېږ کې اوم په تکل د مزدورۍ مې جړل او د زړه په درد چې زه پوه شومه د زړه په درد چې زه پوه شومه بیا د حسن په شاعرۍ مې جړل. حسن صاحب نن سبا وخت کې څه مصروفیات ساتي؟ چې مصروفیت دغه یو عام وړوکی شانتې سوشل ورکر یم چې د میډیا سره هم تعلق ساتم او نور داسې کم خدمات چې کوم دی هغه کوم او دغه یو عام سوشل ورکر یم. څه کول غواړي؟ کتاب چاپ کول غواړي؟ مخکې څومره پرمختګ کول غواړي؟ مخکې خو عظمت جان صاحب دغه اراده مې ده چې انشاءالله کتاب له به توجه ورکوو چېرې دار شاعر دا یو خواهش وي چېرې زما دې کتاب راشي نو انشاءالله کتاب له به توجه ورکوو خو چې شعرونه هغه معیار ته ورسي چېرې د کتاب لایق وي نو انشاءالله کتاب به بیا چاپ کوو. تاسو به کتاب لیکلی وي ځکه چې ډېره شاعري م وکړه او شعرونه کوم چې تا اولنی غزل لیکلی نو چې ستا ړومبنی غزل ده او زه خو یم اوس خو به معیار سره برابر وي. معیار سره به انشاءالله چې برابر هم وي خو لازت مطمئنه نه یم چې مطلب استادان دي هغوی چک کې د هغې نه بعد که هغوی ماله بیا ډاډګیرنه راکړه او د کتاب لایق ونو انشاءالله چې زه بیا کتاب چاپ کوم. یو تپوس درنه بل کومه چې زیاته د چا شاعري ګورې او کم شاعر دی زیات خوښ دی؟ شاعري خو چې کم شاعر کتاب چاپ کې ما د ډیرو شاعرانو کتابونه کتي دي او په کار هم دا ده چې یاره شاعر کتاب چاپ کړي او د هغه کتاب چې کوم دی هغه نور خلک وګوري ځکه چې کتاب څوک د دې دپاره نه چاپ کوي چې یاره د دې کتاب چاپ کوو په المارۍ کې دې کېښودلی شي چې بني دا هر شاعر دا یو خواهش چې زه کتاب چاپ کوم او زما هغه کتاب خلک وګوري نو ما د ډیرو شاعرانو کتابونه کتلي دي. زیات کم ګوري؟ خوښ دې کم شاعر دی؟ شاعران خو ټول زموږ خوښ دي خو لږ زیاته توجه چاله ورکوي؟ نو زیات مې د رحمان بابا او د غني خان صاحب شعرونه ډېر خوښ دي. وطن په هکله مو څه لیکلي دي او څومره مینه لرئ وطن سره؟ ما داسې یو غزل اورېدلی و چې په خپل وطن دومره مین یم چې ایمان مې دا دی که داسې و. ښه نو د خپل وطن سره خو مینه لرل چې دی د مسلمان شان دی یعنی دا مسلمان نه دی چې یو سړی د خپل وطن سره مینه نه ساتي دا خو د خپل وطن سره بیا غداري شوه خو بهرحال زه په خپل وطن دومره مین یم چې د هغې وضاحت ما په خپل دغه مات ګوټ شعرونو کې کړی دی چې په دې وطن دومره مین یم ایمان مې دا دی په دې وطن دومره مین یم ایمان مې دا دی که مې وجود نوړی نوړی شي زه په دار ښه یم او په دې وطن کې مې څه شی کوي لږ اختیار خو راکړئ په دې وطن کې مې څه شی کوي لږ اختیار خو راکړئ که دا حالات مې بدل نه کړل سزاواره ښه یم او ښکلی وطن دی هر اړخ د جنت په شان دی ښکلی وطن دی ښکلی وطن دی هر اړخ د جنت په شان دی په دې جنت وطن کې زه نهار ښه یم او اسن جیون خو په سوچونو د خپل زړه وخوړو اسن جیون خو په سوچونو د خپل زړه وخوړو زما په سوچ که ملک ښه کېږي زه غمخوار ښه یم. جی ګرانو کتونکو دا حسن خان جیون کوم سره چې موږ ستاسو ملاقات د اباسین ټي وي په شیشه باندې وکړو د ډېر لوړ سوچ فکر څښتن دی نو په راتلونکي وخت کې د هغه د ارمان دی چې ما کتاب چاپ کړی انشاءالله امید دی چې حسن خان جیون صاحب کتاب هم چاپ کړي وطن سره دومره مینه لري چې د وطن په حقله باندې هم هغه غزل لیکلی دی ډېر زیات د غټ عقل سوچ فکر فلسفي څښتن دی او یو سوشل ورکر هم دی د یو بل پروګرام پورې مالی اجازت راکوي د لوی الله په امان.